بسم الله الرحمن الرحیم. شکر دی الحمدلله د الله تعالی په ډېرو مهربانو چې زه څومره شکریا ادا کوم د خپل رب د خپل خدای چې ما له نوی ژوند راکړ زما بچو له او خدای پاک موږ نن واپس چې صحتیا کړو زه د الله تعالی شکریا ادا کوم د الله تعالی مخکې سر په سجود یم بیا د خپل قوم چې څومره مینه محبت یې وکړه څومره اخلاص یې وښود او څومره په اخلاص باندې چې مال پر دواګانې وکړې زه د یو کس شکریا ادا کوم. زه په دې موقع باندې ډېر مختصر خبره کوم. نمبر 1 خبر دا ده چې ما سره چا زیاتې کړې ما ټول معاف کړي د الله تعالی لپاره. دویمه خبر دا ده که زما نه څه کوتاهي شوي زه ټول د خپلو کوتاهیو لپاره چېرې معذرت غواړم. څلورم دا چې زه دا ګڼم چې دا دنیا هېڅ شی نه دی او دې چې څومره غټې ودي خو د ټول نه اهم دا دی چې ته د هغې ودي نه کار څه اخلې د خپلو خلکو دپاره د خپل قوم دپاره د خپل وطن دپاره. زما دا مخکې میشن و او زما بیا هم دا میشن وي چې زه به د خپلو خلکو لپاره کار کوم د خپل قوم دپاره به کار کوم. زه د کرایسس کې چې کوم تکلیف او کوم کرب نه تېر شوم ما ته د هغې احساس دی زما فیملی ته د هغې احساس دی چې زما بچي زما کور څومره مشکل او کوم تکلیف تیر شو. خو دا خبره دا د احساس دپاره وه. الله تعالی موږ باندې رحم وکړو. زه صرف تاسو ټول وروڼو ته دا وایم چې مهرباني وکړئ احتیاط وکړئ چې کوم حکومت تاسو ته انسټرکشن درکوي کوم تاسو ته احتیاطي تدابیر ښیي او ډاکټران په هغې باندې عمل درآمد وکړي. ما ته د دې خبرې مې احساس دی چې لاکډاون دی د هغې په وجه مشکلات هم ډېر جوړ شوي دي خاص کر زموږ مزدور طبقه زموږ تاجر چې څومره مختلف طبقې دي هر طبقه ډېر متاثره ده. څوک چا سره چې څوم شته څوم وس لري مهرباني وکړئ د بل محتاج ورور امداد وکړئ. دې کې هغه سپین سپین روبي خلک چې هغوی سره پیسې هم وي نن د هغوی کاروبار ولاړ دی هغوی مشکلات کې دي رامخکې شئ. دا امتحان دی دا الله طرف نه امتحان دی. رامخکې شئ د 1 روپۍ نه د 100 پورې د 100 نه د 0 پورې د لکو پورې چې څومره وس مو کېږي د خپل وس مطابق خپلو خپلوانو سره خپلو رشتهدارو سره خپلو عزیزانو سره خپل چمګاوان سره امداد وکړئ سپورټ وکړئ. په لاکډاون کې خپله کمیونټي خپل ملک خپل عوام سپورټ کوي. دا د الله امتحان دی یاد لرئ. الله زموږ امتحان دی او زموږ دا یقین دی چې د دې امتحان کې به خدای پاک زموږ پاکستاني قوم سرخرو کوي. راځئ چې د پاکستاني قوم په حیثیت باندې موږ ټول یو موټی شو یووالی وکړو اتحاد او اتفاق وکړو د غربت خلاف د جهالت خلاف د دې وخت کې چې کوم موږ ته چیلنجز دي د هغې خلاف. راځئ هر سړی خپل کردار ادا کوي. هر سړی اهم دی هر سړی اهم دی. دا مه ګڼئ چې زه په وړه کې ودرېږم چې ته په کوم ځای کې څه کردار ادا کوې که ته استاد یې که ته سټوډنټ یې که ته مزدور یې که ته کاشکار یې که ته ژوند که ته صحافي که ته هرې شعبې سره راځئ چې موږ د خپل ځان احتساب وکړو چې موږ خپل کار سره انصاف کوو. که خپل کار سره انصاف کوو نو خو بیا ټیک ده او که نه کوو راځئ چې یو نوی سفر شروع کړو. راځئ چې یو نوی آغاز وکړو د نوي پاکستان. السلام علیکم.